اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما ډیرو زیاتو عزتمندو قدرمندو ورونو خویندو عزیزانو السلام علیکم. زما ورونو نن چې د باجوړ په سپورټس کمپلیکس کې کومه واقعه شوې ده نو د دې واقعه موږ پر زور الفاظ کې مذمت کوو او د دې انتظامیه نه دا کم کس چې پکې وفات شوی دی د هغه د مغفرت دعاګانې کوو چې الله دې درجات بلند کړي او د هغو وارثانو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي او د هغو د وارثانو سره موږ په دې غم کې په برابر باندې شریک یو. کم کسان چې په دې کې زخمیان شوي دي نو الله پاک دې هغوی ته صحت ورکړي او د باجوړ د انتظامیې نه دا مطالبه کوو چې دیو ته دې په فوري طور باندې مفت علاج وکړی شي. که کم کسان ښکته د لیږلي نو هغه دې ښکته ولېږلی شي او که د چا علاج دلته ممکني نو هغوی ته دې دلته علاج وکړي. دې سره سره د انتظامیہ نہ اور خصوصی طور پر میں پولیس سے اور ڈی پی او صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کی ذمہ دار ہے تو اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور اس پہ مقدمات بنایا جائے. یہ جو بے گناہ شخص جو انٹرٹینمنٹ کے لیے اسپورٹس کمپلیکس آیا تھا یہ کوئی مچھر نہیں تھا، یہ انسان تھا، اشرف المخلوقات تھا. تو ان کا قتل کا مقدمہ ان لوگوں پہ درج کیا جائے. اور ڈی پی او صاحب سے میرا درخواست یہ ہے کہ آپ سے باجوڑ کے عوام کے بہت زیادہ توقعات ہے. میں آپ سے ملا نہیں ہوں لیکن آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں. آپ یہاں آ کے پولیس میں جو مافیا تھا اس کے خلاف جو اقدامات کیے اور اس پہ ڈٹ کے کڑے ہو گئی، یہ پہلے کسی ڈی پی او نے نہیں کیا ہے. اس مافیا پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے. آپ نے یہ جرت کیا اور پہلے اگر کسی نے ڈالا بھی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہے تو ہم آپ کے اس اقدامات کو سراہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آ گئے تو آپ نے اپنے سوئی ہوئی پولیس کو جگایا. آپ دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ پھرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، آپ جاگتے ہیں تو اس وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں. یہاں پہ پولیس سے جو لوگوں کے گلے شکوے تھے اور پولیس پہ جو الزامات تھے آپ کے اقدامات کی وجہ سے وہ نفرت لوگوں کا اب محبت میں بدل چکا ہے اور وہ الزامات اور جو تھی پولیس سے جو گلے شکوے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داران کون ہے. اس کا ذمہ دار ایک سابق ایم این اے ہے اور ایک اس کا ذمہ دار موجودہ ایم این اے کے خاندان اور یا وہ بذات خود ہے. اگر پولیس ادھر ادھر کے لوگوں کو پکڑتے ہیں بے گناہوں کو اور اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور اس پہ مقدمے درج کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت مایوسی ہوگی اور آپ سے لوگوں کی جو توقعات ہے اس کو بہت ٹھیس پہنچے گا کہ آپ اپنی پولیس کے خلاف تو ایکشن لے سکتے ہیں لیکن آپ میں سیاسی لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کا یا ان کے خلاف اقدامات کرنے کا جرت نہیں ہے تو لوگوں کو بہت مایوسی ہو جائے گی. تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی اس کی ذمہ دار ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار کون ہے. یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے. اس کے لیے رات کو کمپین ہوا ہے کہ آپ لوگ اسٹیڈیم ضرور آئے. چلو کھلاڑیوں کو لوگ کہے کہ آپ تیار آ جائے تو وہ تو کھیل کے لیے تیار آ جائے گا، لیکن اگر آپ کوئی شائقین کو میسیجز کرے اور سڑک گروپوں میں اور لائیو ویڈیو پہ کہ تیار ہو کے آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرا درخواست ہے کہ یہ مچھر نہیں تھا، یہ جو زخمی ہو گئے ہیں یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہے. تو یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے اور جن لوگوں نے اس کا قیادت کی ہے اس کے خلاف مقدمات درج کرائے. زما ورونو داسې واقعه چې کله وشي نو څه خلک دی چې هغه فوراً پوسټونه شروع کړي او په کمنټونو کې لیکل شروع کړي
باجوړو ته رد بد وایو او دا تاسو باجوړي یو بعضې پکې زمونږ باجوړي هم دي آینسټاین ګله هغه هم پکې دا وینا شروع کړي چې دا موږ باجوړي زما وروڼو دا نه موږ باجوړي یو او دا نه تاسو باجوړي یو دا ټورنمنټونه په باجوړ کې د کوم وخت نه شروع دي او لګې دي په دې کې دا قسمه واقعیت چرته نه دي راغلي خار سپورټس کمپلیکس دا خو یو ډیر سکیور ځای دی ډیره سکیورټي ورته ولاړی زمونږ په دې باریکاو کې بل ورځ ټورنمنټ شوی یو ملګري راته خبره کوله چې کم از کم 6000 7000 خو به له موټر سایکلې راغلي وي هیڅ قسم نه خوشګواره واقعه نه ده شوې په ارنګ کې ټورنمنټونه کیږي په غرشه موزې کې ټورنمنټونه کیږي په برنګ کې ټورنمنټونه کیږي په چارمن کې ټورنمنټونه کیږي منګه باجوړي الحمدلله موږ په شعر او شاعرۍ هم پوهیږو موږ په سیاست هم پوهیږو موږ په سپورټس هم پوهیږو نو دا د باجوړو قصور نه دی داسې واقعیات چې وشي نو اکثر بس بعضې کسان پوسټونو ته ونښلي او کمنټونو ته ونښلي یاره دا باجوړی او یاره دا زمونږ باجوړو دا وروڼو دغه یو خلک دی که د نن نه 2 میاشتې مخکې هم د باجوړ خلاف چا بد رد ویل چې یار باجوړو دا وکړو باجوړو هغه وکړو که د هغې نه مخکې ویل که د 2018 نه مسلسل چې دا باجوړ په بده باندې یادېږي په دې کې د باجوړو هیڅ قصور نشته دی دا باجوړي نه دي دا یو سوچ دی دا یو خلک دی د دیو تربیت په نفرت سره شوی دی د دیو تربیت په ګالم ګلوچ سره شوی دی د دیو تربیت په الزاماتو سره شوی دی د دیو تربیت په پروپاګاندا سره شوی دی دا نننی حالات تر اوسه پورې په باجوړ کې داسې واقعه نه ده راغلې دا واقعه ولې راغله دا هم د دقه خلکو د لاسه راغله موږ هم په دې باجوړ کې سیاست کوو موږ د سپورټس خپل یو سیاست دی موږ چېرته د سپورټس په سیاست کې مداخلت نه دی کړی د تاجر برادرۍ خپل یو سیاست دی د یو حده پورې چې د کومه پورې په کار یې هغه موږ کوو خو د حد نه زیات چې کوم دی موږ د تاجر برادرۍ په سیاست کې کار نه دی لرلی دیو خلک په هر ځای کې چې کوم دی نو خپل سیاست ورمنډي دا واقعا هم د دقه نه راله چې په سپورټس کې سیاست ور شامل کړی شو یو کس راولګېده او یو ټیم یې واخیسته نوم یې ولاړ 104 کې ښودو او چې کوم ځای کې ښه کلاړیان وو نو هغه یې سپانسر کړله پیسې وله ورکړې د باجوړ پیسه ده زړه پې د چا نه خوږېږي پیسې وله ورکړې هغه یې دې ټیم له راوستل کله چې فاینل ته دا بل ټیم ووتو سلارزو زلمي نو دا بل ځوان راولګېده او هغه ټیم یې چې کوم دی نو واخیسته نوټونه چې زړه پې نه خوږېده نو هغه ورته دغه ټیم واخیسته او دا لوبه د پرون نه جوړه وه او د ټولې دنیا ته دا پته وه چې په دې کې به دغه شانته ناخوشګواره واقعه راځي نو زما دغه وروڼو ته دا درخواست دی چې دا کم خلک په دې کې موږ باجوړي یادوي دا باجوړي داسې نه دي باجوړ ډېره درانه علاقه ده ډېره د عزت علاقه ده ډېره پویه علاقه ده دلته معافي غواړم د نیټورک د وجې نه په دې کې لږ بریک راغلی و دلته رونو باجوړ کې الحمدلله که سیاست وګوري نو په دې صوبې نامې ګرامي کسان باجوړي په سیاست کې دي په پارټو کې په ښو پوزیشنونه دي که دلته شعر و ادب وګورئ که دلته تعلیم وګورئ دا رونو دغه یو مخلوق دی د دې سره باجوړ څه نشته او دا صرف نه چې په باجوړ کې دي دا د ستاسو په علاقو کې دي ما ته ډېر افسوس شو چې زمونږ څو وروڼه چې هغه ځان ته صحافیان هم وایي زمونږ ګاونډیان دي هغه هم چې کوم دی نو د طنز او پوسټونه او کمنټونه په موږ پسې وکړو نو وروڼو دا ستاسو په علاقه کې هم دي دا سپورټس کمپلیکس خو پرېږده واقعي چې په سپورټس کې جنګ جګړه ډېر بد شی دی په سپورټس کمپلیکس کې 2 شي نه ډېر بد ښکاري یو سیګرټ څکل ځکه چې دلته خلک صحت له راځي بل چې کوم دی جنګ جګړه ځکه چې سپورټس د څه دپاره کېږي لکه MBBS د ډاکټرۍ دپاره کېږي انجینیرینګ د انجینرۍ دپاره کېږي سپورټس چې کوم دی دا د سپورټس مین سپیرټ دپاره کېږي چې دا په انسان کې برداشت پیدا کوي برداشت دا په انسان کې د هر برداشت هم پیدا کوي
او دا په انسان کې د جید برداشت هم پیدا کوي. نو په داسې ځای کې چې هغه د صحت دپاره یو ته پکې سګرټ څکې، نو دا سګرټ خو هسې هم بده خبره ده، خو په داسې ځای کې بیا ډېره خبره ده. جنګ جګړه خو بارم بده خبره ده، خو په سپورټس کمپلیکس کې کول چېرته چې په انسان کې سپورټسمن سپیرټ پیدا کېږي، په هغه ځای کې جګړه کول دا ډېره بده خبره ده. خو دا مخلوق چې کوم دی که نه، دیو خو خانه کعبه هم نه ده مات کړې، دیو خو په کعبه کې هم دا عمل کړی دی، دیو خو د حضور صلی الله علیه وسلم په روضه کې هم دا عمل کړی دی، دیو خو بله ورځ تاسو په لندن کې ونه لیدل د چیف جسټس قاضي فایزي سره څه وشو. نو دا ورونو زما درته دا درخواست دی چې دا په دې کې د باجوړو قصور نشته دی، دا همدغه خلک دی د چا چې تربیت د نفرت نه شوی دی، د چا چې تربیت او د ګالم ګلوچ نه شوی دی، د چا چې تربیت زمونږ د خلکو پکې دا یو ګناه شته. هغه ګناه دا ده چې کله ته بونې راواخلې او په اولني سب کې کښېنې که نه، نو هغه به تعالی همدغه شانته شرمونه او تکلیفونه وګوري. دغه زمونږ قصور شته چې موږ هغه خلک چې د هغه ځای قابل نه وي، زمونږ په چا سره رخه مخه نه کېږي. بله ورځ یو کس ما دا خبرې کولې، نو هغه ویل چې یاره ستاسو رخه کېږي چې دیو 2000 ځلې مینېګان او وزیران شي. الحمدلله موږ سیاسي ورکران یو د دې قام په خدمت سره او په خپل سیاسي تربیت سره دیو زمونږ زکات ته هم نشي رسېدی. خو چې کله قام راواخلي او سیاسي بونې چې کوم دی دا مخکې کړي، نو هغه هم د دغه شانته مشکلاتو سره او د دغه شانته شرم سره یې مخامخ کوي. او الله دې خیر وکړي چې دا سیاسي بونې چې کوم دي دا به زمونږ د قام دا ولس یوه ورځ پته نه لګي د یو غټې حادثې سره مخامخ کوي. نن هم الله پاک ډېر غټ خیر کړی دی، اوس هم ډېر لوی نفرتونه ځایونه چې د دې صرف دا نه چې بار راپسې خلک خندا کوي، په دې کې د یو دوه قومونو د باجوړ چې درانه قومونه دي، بیا په خپل منځ کې ورونه دي، بیا په خپل منځ کې ډېر ښه تعلق لري. د هغو په منځ کې هم زه په سوشل میډیا باندې وینم د نفرت یو لهر چې کوم دی نو دې خلکو روان کړی دی. نو د هغوی نه هم دا زما درخواست دی چې وروره دا نه د ماموندو، نه د سلارزي، نه د عثمان خیل، نه د بل کار نه دی. دا هم دقه یو مخلوق دی، که په سلارزو کې هم دی نو دقه دي، که په مامون کې هم دی نو دقه دي، که په لندن کې هم دی نو دقه دي، که په کعبه کې دا کار کوو هم دقه کوو، او که په د حضور صلی الله علیه وسلم په روضه کې کوو هم نو دغه خلکو کوو. نو د دې سره نه د مامون څه شته دی، د دې سره نه د سلارزي څه شته دی، او نه د دې سره د عثمان خیل څه شته دی. دا هم دغه مخلوق دی او د دغو د لاسه نه چې کوم دی نو هره ورځ دغه شانته حالاتو سره دا قوم او دا ولس چې کوم دی نو دا مخامخ کېږي. یو ځل بیا زما دا درخواست دی د انتظامیه نه، که د دې خلاف چې کوم خلک ذمه دار دي دا کاروایي ونه شوله، نو دا سوچ وکړه چې په باجوړ کې ټورنمنټونه او سپورټس ختم شو، دا عمل به بیا بار بار دوهراویږي. دا به په دې ځای باندې پاتې نه شي، په دې کې به نور هم ګڼ خلک شامل شي. مخکې به دا کنځلې، دا بد رد ویل دا ډېرو لږو خلکو کول، خو بیا چې هغوی پکې کامیابي وموندله نو ټولو خلکو شروع کړل. زما یو ملګری دی، ډېر ښه سیاسي ملګری دی، سټوډنټس لایف نه سیاست کوي. د دې جلونګ په درنه کې یو تقریر کړی او ما واورېدو، نو هغه ته ما وویل ما یار ته خو یو سیاسي ورکرې او دا تا څه غول خوړله؟ هغه ویل یاره داسې کار دی چټانه که نه چې خلک په غولو خوشحالېږي، موږ به ورته غول خورو. نو خبره دا ده چې بیا به دا شی په دې ځای باندې پاتې نه شي. که تاسو چې د دې واقعي کم خلک ذمه دار دي، چا چې په دې سپورټس کې دا سیاست ور وټومبو او چا چې دا سپورټس دې خبرې ته ور ورسو، دا زه لیکل در کوم که د دې ذمه دارانو خلاف کاروایي ونه شوه، که سبا بیا ټورنمنټ کېده بیا به پکې دغه حالات راځي، که بل سبا کېده بیا به پکې دغه حالات راځي، او چې په هر ځای کې ټورنمنټ و دغه شانت واقعیت به پکې مخې ته راځي. نو زمونږ دا درخواست دی چې په دې صحیح انکوایري وکړی شي او په دې کې چې هر څوک د دې ذمه دار دي، نو کوم چې د ریاست ملازمین دي، افسوس خبره دا ده چې نن ملازمین هم زیات داسې دي چې هغه اخیستی شوي په سپاره شي یا اخیستی شوی په رشوت باندې، ترانسفر پوسټینګ هم په سپاره شي یا په رشوت باندې شوی. هغه غریب بیا د ریاست نوکري نه کوي، هغه هم بیا چېرته ځي او د دغه سیاسي بونې چې کوم دي د دیو نوکرو ته ځان ښکاري او دغه کوي. نو زما ورته دا درخواست دی چې که د ریاست ملازمین یاستئ، خو بیا د دې صحیح تحقیقات وکړئ، کوم چې صحیح ذمه دار دي. دا تاسو چې کم خلک نیولي دیو دغونه نه دي، که چا بیډ راوچت کړی څوک یې پې والی هغه هم دونه ذمه دار نه دی،
که چا په چا باندې واري کړي د هغه هم دونه ذمهوار نه دی، ذمهدار یې حقه خلک دي. کومو خلکو چې سیاست راواخیستو په سپورټس کې ورومانډه. نو زما یو ځل بیا دا درخواست دی د انتظامیه نه چې د دې پوره کاروایي وکړی شي، دا سپورټس دی د دې شي نه خلاص کړی شي. موږ هم د سپورټس کې موږ اول خو د دیو ماته دا وښیي چې دیو به د باجوړ سپورټس له کلي څه دي، دا دومره غټ سټیډیم دی، دیو خو دې پکې یو شی وښیي د یو چا اینه د دیو د دوري حکومت د دیو موږ ته یوه خښته وښیي چې دا پکې دیو لګولي، دیو په کوم سترګو دغه ځای ته ورځي. موږ که ورځو دغلته هم پکې دغه جوړ کړي دي، دا شهید بېنظیر بوټو دغه هم پکې جوړ کړی دی، چا پکې جومات جوړ کړی دی، چا دا سټیډیم جوړ کړی دی. موږ چې کله ایمنګان شو دا د سپورټس ملګري م راغونډ کړل چې بایي ستاسو څه مسایل دي، موږ ته مسایل ووایه. ویل چې یاره د ټولو ریجن شته او زموږ ریجن نشته دی. د پاټا دپاره نه م د کرکټ ځان له ریجن جوړ کړو. موږ ته د پاټا سپورټسمینانو وویله چې دا ټول ریجنونه چې کوم دی دا په اولمپکس کې شامل دي او موږ پاټا پکې نه یو شامل، هغه هم په اولمپکس کې د پاټا شامل کړو. دا ټیمونه به موږ اسلام آباد ته بیول، هلته به په هاسټلو کې به مو په هغه سپورټس کمپلیکس په هاسټلو کې به پراته وو، ټي ای ډي به ورته میلاوېده، کوچونه به مو له راوستل، ټریننګ به مو له ورکاوه، د دې وجې نه چې د باجوړ سپورټس چې کوم دی دا په مخ په بره باندې لاړ شي، چې کله زموږ په خلکو کې سپورټس راشي په دې کې به سپورټسمین سپیرټ راشي. نن زموږ قوم ته زموږ ولس ته د برداشت ضرورت دی. دیو خو په هغه خلکو کې برداشت ختم کو کوم چې موږ دا توقع لرو چې دغه لارو نه به موږ د عدم برداشت چې کوم دی دا په خپل قوم کې ختمو. نو زما دا درخواست دی د انتظامیه نه چې چلې ولې دې نه کوي، که دیو چلې ولې کوي موږ به د دې ټیک ټاک مخالفت کوو، موږ به د دې ټیک ټاک خلاف اواز پورته کوو. چې کوم خلک ذمه دار دي دا چې هر څوک دی د ده په سر کې چې جنډه م ولاړه ده نو د هغوی خلاف ته کاروایانې وکړی شي. دیو چې دا کمې ډرامې شروع کړي دي، جعلي کاروایانې شروع کړي چې شپږم ګرفتار کړه، اووم ګرفتار کړه، 200 ګرفتار کړه. خو اول هغه سړی ګرفتار کړه چې کم خلک د دې شي ذمه دار دی، هغه خلک ګرفتار کړه. د هغې نه پس بیا که 200 ګرفتارې او که 300 ګرفتارې او چې په هغه خلکو باندې ته لاس نشي اچولی، هغه ځای ته چې ځي بیا دې پر سوځي. نو بیا درته زما دا درخواست دی چې بس د الله په توکل باندې م پرېږدوه، دا نور خلک هم را پرېږدوه او بس قالو انا لله الیه راجعون. د نن نه په باجوړ کې سپورټس ختم شو او که کله کېږي نو د قشان د مړو په بدل باندې به کېږي که د دې خلاف د دې واقعي کاروایي ونه شوه. د دې واقعي یو ځل بیا موږ پر زور مذمت کوو او یو ځل بیا د انتظامیه نه دا مطالبه کوو چې دا ګورئ وړه واقعه نه ده، که دې شي باندې تاسو ځان کوم ړوند کو نو د همیشه دپاره به په باجوړ کې سپورټس ختم شي. هر سپورټس ایونټ چې کېږي په هغه کې به دا شی کېږي او د ټولو خلکو ته مې دا درخواست دی. ټول خلک دا شی نه کوي خو دیو ته مې دا درخواست دی چې د خدای ومنئ. سیاست هر شی کې سیاست مور منډئ. تاسو خو ازاري هستئ، تاسو خو د ریاست مدینه پسې ټوکې کلي دي، تاسو خو به خدای غر کوي، خو دا نور قام چې کوم دی دا د ځان سره مه غر کوئ. هر شي کې سیاست مور منډئ. اوس 804 د کرکټ ټیمو دم یوه خبره شوه چې زما ټیم دی 804 چې کوم دی نو نوم دی، نو دا په سپورټس کې سیاست ورمنډل نه دي، نو څه شی دي؟ نو زما دا درخواست دی چې مهرباني وکئ او دا د باجوړ نواله مال چې کوم دی دا د باجوړ په تعمیر کې لګولی شي نو ویې لګوئ، خو د باجوړ په تخریب باندې بلکل مه لګوئ. تاسو ډېر په توجه سره واورېدمه، زما د خولې نه به څه خبرې تلخې هم ختلي، خو یقین دې وشه چې په دې واقعه باندې زما سخت زړه ته دوک رسېدلی دی. او بیا د هغه خلکو په کمنټونو چې واقعه د بل چا ده خو یادی پکې ټول باجوړي، نو که د خولې نه مې چېرته څه سخت الفاظ ختلی رنګ چې زما عادت نه دی، زه کله هم سخته خبره نه کوم. زه کوشش دا کوم چې سخته خبره هم په ډېر نرم الفاظو کې وکړم، خو دا واقعه چې څوک پرې پوهېږي نو دا ډېره غټه غلطه واقعه شوې ده. د دې نه د قومونو په منځ کې د یو نفرت پیدا کولو کوشش شوی دی. دا په باجوړ کې د سپورټس د خاتمې کوشش چې شوی دی ما ته په ډېر زیات دوک رسېدلی، نه که د هغه وجې نه د خولې نه مې څه سخته خبره ختلي نو د ټولو ملګرو نه او چا زړه ته پې دوک رسېدلی نو معافي غواړم. ډېره مهرباني، شکریه.